صاحب دغه صدقه مبهر ملکی دی مثلا کریسچین دی ورسره غیر مسلمان کسان دی مو دا صدقه دوی ته غریبانو ته ورکوای شو کنه شو ورکوای یو دي شون سره مو ته وطن کې دا نلې سپکې چولي سپکې رچی هغه کریسچین مسیحي کسا کچيري هغه کافر خدای کنه دغه کافر کچيري هغه نوی دیخنی نوی نفراتی نوی مسلمانانو سره نو بیا ته مستحب صدقه ورکوای شي فرق نه کوي د کومه ثوابي صدقه وري چې 15 روپے دی بزي دوی ته ورکوای شي البته جنه د شي کفرون دي چې اسلام سره مسلمانانو سره بغض وکینا ده هغه ته بیا نشي ورکوای اندیشون سره زکات فطری پختنه کیږي چې هغه سب د مو اهل سنت ولا دی مسرا یو کریسچین دی هغه تر کوي نه زکات فطره پکور دے شیعه مومن و فقیر ته پکور دے زکات فطره سرسیا ویر کی دین علاوه بل چوتا ما ویر کوا خو یو بل سوال پختانه حرارت مومن پختانه کې هغه سب خونی کې پښو ستل څنګه دی ډیر مومن تاسو پاته دی کورمی کې آشتا بهر استدسته خو به ډیر دی خیر پښو دوی ستی ای پښو څه حکم دی کسا پیشو ستل خونی کی فرق نه کوي کوا د ستل خونی کی فرق نه کوي خو ایو شي ته سوچوي چې کچيري ایو دو وختونه زیات د پیشو وخته ایتو بدن سے یا لباس سے خاص ولا المجور کی نه کیږي دغشي ته سوچوي کچيري بدن باندې جامو باندې خاص ولا د سی وخته بیا الموج نه کیږي بس که دوره احتیاط کوي شي صفای خیال ساتای شي خو بیا صحیح دی او بل هغه ګندا شای دی هغه اکثر کیړي مکوړي نجاسات خوري خلی ګندا بیا مغاره چی د سرخونو نیوي کلینو نیوي بهر حال دا شي شونه خونو کې پکور دی سړای ونستی خو اندیشون سره ایوا مسأله هغه د حقيقي حواله سره څه حقیقت او میوریجی باندې بچای کله پیدا شولو یغه عقیقه کولا مستحب ده سنت ده تاکید ور باندې شوی ده حتی دا بیمه ده د سی وای اخکاس د پاره بچی د پاره تو بیمه وکړه صحت د پاره نه صرف که او میوریجی نه پاتې شو میاشت بعد وکړه دوی میاشتې بعد وکړه کال بعد وکړه حتی که زندګی کې نه دي شوی وسی وکړه خپل د نه دي شي پلور تاسو عقیقه نه دي کړی اوس خپل وکوي والدینو نه دي شي اوس بچای والدینو عقیقه کوي شي هغه صحت پاره یعنی مارګه پوری کنه د شي عقیقه کوي شي عقیقي کې بخامخه حیوان لولای پیسې نه کیږي قیمت نه کیږي صحیح شو هغه کې به یو د کوم حیوانات دی غو او چوتي وزا میګه وغیرہ دا شنه به لولای او دین علاوه عقیقي کې د کوم متوسي چې د اډو کې بنبلوي وغیرہ وغیرہ دا مکروهات کې راځي یعنی کچيري جوړ باندې را اډو کې بیل کړلو فرق نه کوي عقیقه تو وشوا مکروهات کې راځي چې جوړ باندې ما کا یو دفن کا هغه اډو کې دا مستحب دي خو یې وشي ته سوچي پلور مور د پاره د عقیقي غوخه خړلا چه ده جایز نه ده سیمای حرام خو نه ده کنه مکروه ده خړای شي خو مکروه ده مور د پاره بیا زیاته مکروه ده چې دا غوخه ماخري نورا مومنین دی پخایا کوي شي د کې پخا کا مومنی رو غوړه کم از کم لاس یو لاس نه پورته وی روي غوړه اور نیوي خورا یوي اندسي اوما تقسیم کا نو بهر حال چو عقیقه نبی کړي دا حقيقي احکام دي چې ډیر زیات ثواب دي دا مسله خو ایوا مسله هغه پختنه کیږي شب قدر سبا نه بل سبا شب قدر یاد سبا تل سچ پاد خیره سکنه خب نو نسم شب قدر نه ایوا شپاده چه اغا سب زنانا دی جنا بیماره کی دی آیا شبهای قدر نی عمل کوای شی که نشی کوای چه جنا بویوز دی وقتو کی خو شبهای قدر کی کسا جنا عمل نشی کوای نورا جنا دیر عمل کوای شی خجا هیچ مسئله نشتو المج نشی کوای شب قدر والا کم المج دی اغا نشی کوای وہ کل حالاتو سکم دی صحیح شو اغا نشی کوای دین علاوه قرآن باندې ټکو باندې ایو باندې لوس نشي کې خلای خجیتا چه ده حرام ده دی چوتي خدای نامو باندې لوس نشي کې خلای حرام ده خجیتا دین علاوه سر باندې قرآن کې خلای شي
یعنی بهار نه قرآن ریسی مکروه ده البته خو سر باندې کومه بک یا الله بمحمد کومه اعمال ده دا کوي شي استغفار کوي شي اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین ذکر ویل شي استغفر الله واتوب الیه ذکر ویل شي دا شي ذکرونه او سورې ویل شي خو هغه کوم څلور سورې چې هغه کې سجدا واجب ده 19 21 و 24 و 27 شاید وہ آخری سپاری کی کومی سوری دی دغه تلاوات نشي کوای نور قرآن تلاوت کوای شي اعمال کوم دی هغه کوای شي سجدي کوای شي دعاوانی غوښتای شي دعاوانی ویل شي بس دا دې الله سر باندې مالګوي صحیح شولو خو ایوا بل مسله چې هغه ز خپل ډیر زیات محسوس کوم هغه دا چې کله مو د مسجد کې چې تلمونځ کوو یا چې ته المونځ شي بیٹا کو کې المونځ کوو مو د خالق سو استر څنګه ته وداري کې المونځ کوي اخفاض و جهر سارا پروانه کوي څو پیره دا مو منبرونه دا غيونو وخیله دا مساله څه کله وروره ته مخام المونځ کوي تو باندې بلند اواز سره ویل واجب دی مسالې د تا پاته دی بیا دی اونه کو المونځ د باطل دی باطل المونځ جاهر دے پکور دے جاهر سا تو وی تیز آواز سره وی ذکر الحمد والا ذکر قل غلات والا ذکر دا پکور دے تیز آواز وی تو خونی کی بیل المج کئی کا جمعیات کی کئی کا چیتے بیل نہ کئی رو رو کئی بس ویلوڑی ٹی کے اس کی باطل دے دا المج دا سل نزیوتا دا مسالیم وخیلی چور را ای سبیل ای مخام ای مسخطام المج دا بجاهر سا کوي بلند آواز سا بی آئی دا سره اوسه خونی کی بل کاس د سویلوړو ته تیز یا باغ غلطی کی بل سره غلطی کی بلی کمرې ته شي کنه نو څه پر کې اوس غلطی کی دی مطلب خدا نه چې تو تعلیم جوړو وکا اکثر زنانه د سی ای چې لا ګرو کا المزر سره غلطاوی او ته تلک صاحب را کا زو کوم بیا ته وکا څه غلطی یو بهر برانډه ته وزه بهرحال شریعت دا حکم دی دا ته نشي پر خلای صحیح شو خب اندیشون سره خجو ته څه حکم دی خجو ته کسا اخفاض کوم المنجونه دي کنه چې هغه ظهر و عصر دي یوریته او مستګار نو ځکه ورو یای کنه ورو څه مطلب ورو زلکی نه څه وداري کی زلکی آی بس پسو پختو کی بتاویم یعنی شندو سره اواز پکور دی وزي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم یعنی اواز وزي زلکی نه دغه طریقې سره د خجو ته یا ضروری دی سړیو ته هم ضروری دی چوریته او مستګار الموج دغه طریقې سره اخفاض سره وکي مخام المنځ خځه به څه حکم دی خځو په متعلق مخام المنځ کې سړیو باندې واجب دی چې جاهر سره وکي خځو ته اختیار دی خځو مرزي دی که خځه وروک ویل شي یا وای کا تیز اراده وي هم تیز ویل شي خو څه کله چوک نه محرم نه وي چې هغه دی اواز واچینه خطر او فساد خطر او ته پیښ شي نو بیا دا وروي کچې نه محرم نشته بیا دا تیز یای کا وروي مرضی ده دا مسله ما حل شو کنه لہذا نن بعد کله چې تاسو کور کې المنځ نه کوي چې تا مخام مسخطام ایشا بلند و سره کوي کنه المنځ ملوړلو خراب مکړلو پروز بلند صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم ایما مسله بلا تاسو خیر خپل ذهن کې سوالونه کوي چې یو غتی راوي هغه مسله د زلزلې حواله سره ده زلزلې المستقبل رجیا شي او کسه ایموتو سي زلزلې پروا نه کو بالکل د سیساره غنونه لکوي جی بي عوامو کو غنټه بعد 2 غنټه بعد مکو کو شبه خبر شونا کسه مسره آیات المنزونو کې درې آیات المنزونه سیستاني غو پرختي واجب دي څنګه میرستر کی تان در نیولالا میاشتې تان در نیولالا او زلزلہ نور دا بود ورزي تور بود وغیرہ څه دا مستحب دي سیستاني غو پرختي خو زلزلې المنځ کې سوچ وکا کله چې زلزلہ وشولا کوم ځای کې زلزلہ وشولا فورا المنځ واجب دی فورا 15-20 منٹ کې اندر پکور دي ته وضو کې زلزلې المنځ ادا کی کنه د وکو نیمه غنټه 40 منٹ غنټه د 17 شولا به کزو نشتا بس حرام کور د وکو ګناه د وکړه دا واجب د ترک کړلو بیا ورسته قضا نشتا لکه مثال سلام ده لیاری که روح متا حسین سلام علیکم سلام چوالو مانی فورا واجب ده چه جواب ير کو علیک السلام کنه مو ير کو جواب پنځوي بازور ته نو کوم آل تر تایو چوالو بیا جواب نشته چې دوباره بیا غځین او سی روشم بیا جواب کوم نه واش حرام کار مو کو لکه څنګه جواب واجب ده فورا اندیشون سره زلزلې المونج
فورا واجب دی پکور دی وکی کنه د وکو گناه د وکړه حرام کار د وکو ورسته کا کازو مزو وکیا څه فائدای بیا نشته هغه ادا نکیږي او جا خب کسه زلزلې کې دا د حکم څه ایتو وطن کې ایتو کلی کې پکور دی کوم ځای کې ته اوسېږي هلته جټکې محسوسي شي هلته ځمکه وښورېږي زلزله محسوسه شي بیا تانی واجب دی هنګو کې وشوله کوهاټ کې وشوله یو استه نورو شهرو کې وشوه ایمو پر چې نور ځمکه نه وښورېده زلزله نه وشوله مو باندې واجب نه دی بیا صحیح شو یو منټ ته جواب در کوم کړلې کله که خو بیا ولې زلزله شوي دی راپاتېدلې ګنټه 2 غنټې تیرې شوي دي یو څه بیل شوی دی بیا تانی واجب سره دی نه واجب نه دی کاسو بل گناه کیا نشوي نه راغلی چونکه خبر نه وي تو څه شول خو که سمو ته خبر شو نه نه خبر شو نه معیار دار چې تو کلی کې وشو کنه که تو کلی کې وشولا تور باندې خبر شولي محسوسه تکړه خو واجب دی در باندې نه د که محسوسه یکدم چا د طویله زلزله وشوه 5 منټه مخکې تونی بیا واجب دی بیا واجب ده دا نه چې ته وخورېږي کېدای شي ته به وال کې نه چې کې به مصروف وي خو ته خونه خورېدلي دی ته سره پاته نه دی لګېدلي بیا تو نه واجب دی بیا در نه واجب دی خب یوه مسله هغه یو صلوات واستئ محمد و آل محمد محمد آل محمد مصنوعي ویښته چوله جنه مومینو پښتنه کې چې هغه سه مو داغه ویښته چولې دي گنجي شوی ویښته نه پاسه ماسه څه حکم دی ماسه د څه باطل شو خو وجود لوړلو باطل شول کسا ویښته دوا قسم ته دي یو داري چې هغه پلانټ کوي پلانټیشن کوي چې هغه ته چرته نه دغه ځای نه ویښته راخلي هغه بقاعده ویښتو کومي خو چې دي هغه ځای کې کری څه طریقې سره الوت سره هغه زراعت کوي دا شی بیا خو صحیح ده څه مسله نشته ده جلد رامان ده پسته کې رامان ده ما سور باندې کوای شي ځنه وخت کې وخت د سړي څاوي لون دی یو پلاستیک غونټوي نارای پلاستیک وی جلد وی هغه کې پوسه وخت ته اور جوړ وی هغه چوي پوسه نو لهدا دی باندې بیا ماسا نکیږي دا بیا خامخا استکوي ماسي د پاره خو ایبا بل مساله هغه دا چې یو انسان خپا کاټ شولا یو انسان لاس کاټ شولا خدای ما وکا چې ته دماکا وشولا دماکی کې تاسو کاسي چوکوتی پراتی چو سار پروتي چوک پی پراتی مثلا دا مربو خستل مو باندې غسل واجب دی کنه میت غسل دی کنه مسی میت دا چې کله لاس ور باندې ولګولو تو باندې غسل واجب شولو کایمو بل چو باندې ولګي دو بیا هغه نه دی دا ډیر پختنه دی کی چې هغه صاحب ایو کاس مردانی لاس لګیدل هغه مو سره لاس ملو کو ملوي کړي څه فرق کوي هغه نه واجب دی تو نه دی واجب کنه خب جز یو کاټ شوی دی یو زندانه یو مردانه زندانه مثلا کینسر ته لاس لګیدل دی کاټی کړل مردانه مثلا دماغي کی ور وته لاس کاټ پرو دی اروا مخستلو ایدی ټچ کوالی سره مو باندې غسل واجب دی کنه دی واجب کسا مخکی مليانو کې د شي د خبره به د سکړی وي مویا چې توریدلی و چونه چې اډو کې ورکه موجود وي نو غسل واجب دی هغه حصے کې اډو کې وي غسل واجب دی کني نه دا شي نه دی دا مسله غلطه بیان شوی دی خپاو کار دی لاس کار دی سار پروت دی چې دی کچېره ټچ دکړلو غسل در باندې واجب نه دی البته سینې والا حصہ د دوره دا کلمونه ونی ساده امام مری پوری کومه د حصہ دی چې هغه کې مو سینا دی هغه کې مو ملیا دی کچېره دا حصہ پراته دی دی باندې د لاس ټچ کو بیا غسل واجب دی صحیح شولو لہذا دغه مسالې ته سوچ وکوي کومي حصے کې چې سینا او ملیا او کې موجوده ده کاغي حصے باندې د لاس ولګولو غسل در باندې واجب دی دین لا غوتش ولا لوش ولا خپاش ولا سار شو غیق شو نور اجزاش ولا دغه سره غسل واجب نکیږي بس دوی درې مسالې نورې وي خو هغه پرېخللي مو غوسه ته بیا اجازه ورکوم صرف د اخیری مسأله خیم څه جن پښتنه کې هغه صاحب ایمو افطار پروګرام کړی دی و د سې کاست مو ته 100% یقین دی چې دا د خمس نه ویر کوي
مته 100% یقین دی چې دا د سود خوري سود خورې دی مته اوس افطار پروګرام کړی دی زه څه وکړم دعوت مړې ایمو هغوی خوني کې مړې خوړله جایزه دی که نه دا هغه واورئ روایت به یو وایم روژې میاشت دی مکه ښه دی د سود نن سبا چونکې عام شوی دی ډېر زیات سود په متعلق رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم صلی علی محمد فرمایش کوي دا مدوس د نیمه غنټه مخکې روایت پړو کو وسایل شیا کتاب کې څه من اکل الربا کوم کاس سود وخوړلو سود خوري یو مؤمن ته قرضې زورا دی ته ونی سود کې ګادي ملع الله عز وجل بطنه من نار جهنم بقدر ما اکل څوره چې سود وخوړلو مغوره به الله رب العزت دې خېټه د جهنم ورنه ډاکه کی وأن كتب منه مالا لا يقبل الله تعالى منه شيئا من عمله صحیح شو او دویم دا چې لا يقبل الله تعالى عنه شيئا من عمله خدای به دی یو عمل قبول نکي یو عمل چې کوم انسان سود خړلو ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد تو پوری د سود والا ایوار روپے ور سره موجوده ده الله رب العزت او ملائکه ټولي د باندې مسلسل لعنت ستوي لك بلنده واسه صلوات واسطه وي وشبيكا ميمم دي درهم الربا أشد من 70 زنية كلها بذات محرم استغفر الله دا شبيكا ميمم روایت ډیر سخت دی ډیر زیات سخت دی کوم کاس کدغه مطلب خانی کې موجود دی مو یقین دی چې دالته بنوي ویل چې هغه منځ ته راځي مسالو ته نو سود خورې بنوي کا بیا انسان دی چې سره شوی واپس کوي توبه وکوي دا پوکا میاشه دی شپږم امام دا سخت روایت وسایل شیا کې دا روایت دی چې درهم الربا یو درهم یعنی نن سبا ته ایوار په مثلا ایوار په سود خوړلا دا زیات ګناه لري زیات شدید دی دا چشینا من 70 زنیه او یا زنوانی څنګه خپل محرم سره وي بهرحال انسان در روزه میاشت ده د پاک شونی میاشت ده چې انسان ځان ورکی پاکی صرف خېټه نه څوګي وساتي بهرحال د روایت ډیر سخت دي نوریا ډیر زیاتی سود نه پکور د انسان ځان وساتي کچېری دغه شی دعوت مو ته چور کړلو چې هغه خمس نه لډوي هغه سود خورې ده مو ته څه حکم دغه خونی کې افطار کوای شم اته کوای شي څو پوری ته یقین نه ده چې دای مغه سود پیسې جیب نه راو بسالي مغنی دا چرګټای وخستلو د مسود پیسې را وخستې مغنی دا ټماټر وخستې مغنی مو دوری چې برابر کړلې دا ته یقین نه دی کله چې هغه تصویر استولي کله چې هغه څه حلال پیسې اجر کی موجودي اند شي خمس نه لړۍ کله چې هغه دا تازه پیسې دکان نه وړي وي نو له هغه مت یقین نه دی دیوا چې هغه خونی کې ته افطار کوای شي مړې خوړای شي څه مساله نشته دی کې چې سوال وی کوای شي شگنا آخر رونم کربالو تا حتی وقتی دارم یه زنگویستان بیا مدبا کپن بخستل درکه و سپ زر روپه بیا یو عربای رو علیم و هموتوی دادری نورات سوا خدور پیسی دو زویر کم آقا ویر کری درو که یو آقا تاویر کو وی خاطر تاویر کو غریبی تاویر بالی تاویر موسا پوت شد وقت پل دی زر روپه رکه مخشی دی وز دائره که و سی صوب تو کم که دغ نفسر تو کم اوس موجوده قیمت هغه وخت زر وو کنه زر دینارونه پاکستاني جوړیږي 10000 زر نه 10000 دینار عراقي زر خو حالت 200 روپے دي 200 کې خپان نه کیږي 10000 دینار کې دي خسته لري 10000 دینار نه جوړیدل هغه وخت کې بلکې نن سبا 2000 روپے پاکستاني البته اوس وته حساب کې تقریبا 3000 روپے شوی دي نو درو سرونه ایو کفن 3000 روپے عربي در کړه غیا هدیه د سیستاني غو پنځ دي هدیه کې خمس واجب دي لہذا درو نه خمس بس ایو کفن ته 3000 حساب کا چې 500 روپے ایو کفن بول درو کفن ته 3000 حساب کم ایو کفن 3000 روپے شوي درو کفن 9000 روپے شوي 9000 نه پنځمه حساب سره وبسا ایتو به صفو شي دا صحیح شو ها جی څو کړلې تاسو کسر مړې سخورا غنه ده کنه تر چالو کا سلام دو اور سر فی الحال باند کا مړې نه علاوه سلام دو اور سبان کا څنګه ته احساس وشي چې دا ایمو سود واجب نه سود خورې هم بدعمال هم دی واجب نه مرګلی د مونږ وریا کیږي کچې دغه احداثه طریقې سره ته احساس کیږي ضروری ده ته نه لګ جدای وکړه لګو سبای کوټ وکړه خب
او جی شمال دی وضو حوال دا ته باران ته چوروزي سار خو د لوم شو کنه ته به ما سي ته څه کوي خو ته غوړي چې وضو سره وکم نو مطلب سار د نه ویل سونه بهارو بسې د سترګې سکای ویل چې سار بهارو بسې سار خو د لمديږي ما سي ته کنه بیا ما سي ته غوتلی سبا او چي کیږي دا نه هم نه کیږي شریعت کې کیږي څه طریقې سره تاوال لوس ورته ونی سره لوس کې بدره جامه شي چې پوسنه مخنه لاندې پوری او به ایتو تیری شي صرف لم دول نه دی خو د کوم نجس کپڑا نجس شي کنه دي کې هم پرې ځولې لپاره او به تیرول ضروری دی ونی تیری شي موبایل د نجس شو سکرین ځنه وخت خدای ما کا باتروم ته نه ول ویدلو بچي او د سي تریکو تا کې اوس دا لم دی لتی سره وې دو نشو او به په کور دی ونی تیری شي بیا صفه کیږي نو لهدا لوس کې دوره وې ته چې ما کیږي ته مخ باندې ته کور تر تیری شولې بیا لوس وتونی سچا پای چې لوس کې د جامه شي د کورته د لوس مو دي تیر شي او صحیح ده څه مسله نشته دا چوسول رسول د کفن کې خمستا کنه جواب ویر کړلو درخت می خمس کس طرح ونو کې هم خمس واجب ده کچري ونی ته لګولې دي پاره څه زدا ورسته حکومت غاټونه وکم نو بیا هغه ونی حساب وکا لورشه و یک څه هغه ونو اوس لرګي او چوره کې ما جوړیږي هغه پنځمه حصہ وبسا البته هغه لرګي پولی ته والی دي یو د جوړو ته کوم لرګي والی دي چې هغه کې دوره لرګي کې چې هغه صرف خپل کول خونی کې واسي جوي غاټي ته نه بچتيږي بیا وای کې خمس نشته ده خو بل دریم سودا ده غریلو برتن میں خمس کس طرح کپڑے وغیرہ بیگم جوبیر کو چخونی والا برتن ہی چکونی ډونګي دي پلیټونه دي دسترخوان ده علمانو ته دخره اگر چې یو کول استعمال نشو هم دي کې خمس نشته ده کپڑے دي کپڑوں کې هغه کپڑوں کې خمس ده هغه ته نه دي غندلی او ته ضرورت نه زیات دي کول ور باندې تیر شوی ده هغه کې خمس نشته البته کته کول کې یو پیر چولی دی او بیا ورسته یم چولی اراده ده شته ده یعنی تو نه اضافي نه دي شوی هغه کې بیا خمس نشته ده انجی آیات نمایا ہے زلزلے آیات ریدی سورج گرہن میاشت گرہن پر متعلق نہ دی ویلیا ہوئی کا سوچتا ہاں دای زلزلے والا خبر ما کپلور امور نه لکه څنګه نور المنځونه واجب دي مشر زوی باندې واجب دي چې هغه ته قضا وکي اندیشون سره آیات المنځ هم مشر زوی باندې واجب دي چې ته ادای کی یو چوته پیسې ورکی هغه ابل کاس وته وکي صحیح شو پنځو میاشتو بچی ته غسل واجب دی کله څلور میاشتې شو کنه چې هغه جسم جوړ شو هغه ته غسل ضروری دی هغه واجب دی البته هغه نماز جنازه ور باندې ضروری نه دی نورا غسل به ورکړي پنځو میاشتو بچی ته هیڅ فرق نه کوي پلور نه چکه کوم میراث پاتې شي هغه زمانو ته چې هغه کفان او چې کوئی پلور حصہ ایوا کنه کفانی پلور حصہ پلور حصہ کی وکنه کفان ای پلور وکنه پلور وفات شو هغه نه چوره شونه پاتې شو کفن کې نشو دفن کفان یا میراث کې رچی میراث زمانو ته چې زمانو خپل اجازهات سره مور دفن کړی دی هیڅ فرق نه کوي څه مسله نشته صحیح نه وساتلی د څلوري نه وساتلی کچېره کول نه دغ کوله پوری دغ روزي پوری مکمله بیمار وا ایواري ځاو سره د سینو څخه زوی ساتلی وي بیا کا زور نه نشته بیا صرف مده حکومت کې ټیک وا ساتای شوی خو نه وساتلی مصروف وا چې نه وساتلی بیا کا زوی اور باندې پاتې دي او مد هم ور باندې پاتې وی روزي په بدلی 300 پاوا 750 ګرام اورډ یو غنم به ویرکی صحیح شو خو کول نه پورته شو مرز وجنه روزانه نشي ساتای دو بلا حکم دی یو مریض دی هغه نشي ساتای شوګر دی بلډ پریشر دی بیماری دی تکلیف دی مشقات دی ته روزا وساتي دو به مدبر کوي اګه چیرې یو کاز هغه کمزوري وجنه هغه ته ممکن نه دی روزا وساتي اتیاو کولو دی اتیاو لاس کولو دی دوره عمر ته رسیدلې دی ک بیمار نه هم دی روزانه وساتای عمر دی هاته رسیدلې دی دی باندې بیا مودیانشتو کازویانشتو ز هغه اقبال حسین